نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. زما عزت مندو سرنګ تاسو د علماونا بیانات اورئ. شیخ رحمه الله مولانا شیخ القرآن شاہ زمین صاحب رحمت الله تعالی علیہ تقریبا نیمه صدی د الله د کتاب او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت خدمت کو او دا خبره د چانه پټه نه ده. ستاسو ذل ثوابای کې دا د مانری خلق ډېر پښتانه خلق دی او دا سخ خلقو الله د دوی په ذریعہ باندې اغالا کې والو تا لوی خیر رسول او الحمدلله سمجدار خلق اوسم هغه محسوسي چې څومره خیر د په ذریعہ ورسېدو. دا ماشاءالله یو مدرس عالم کال کم د قرآن او سنت خدمت کولو پر رمضان المبارک کم د خپل مشایخ رحمهم الله د طریقې او د طرز مطابق د الله د رب العزت د کتاب خدمت کولو. لکه څنګه مولانا صاحب تاسو ته وی چې زموږ د شریعت او عقاید او مسله دا چې د چا بارک دا بل یقین سوک نشي ویل چې دا جنتی دی یا دوزخی دی. وګور علامات دا سیدی چې ټول مرید د قرآن او د سنت خدمت کړي. بخاری شریف حدیث ته وای مَن یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. د کم مسلمان نارینه زنانه بارک چې الله د خیر اراده ولري نو د خپل دین د خپل کتاب او د خپل حبیب د سنت او فهم ورته ور نصیب کی. ماشاءالله دیتا د قرآن یو فهم الله نصیب کړو او دا غ فهم سره د احادیث او فهم ورته الله نصیب کړو او ټول عمر خدمت د قرآن حکیم کو د غټول فضائل دی لمخل دی. بخاری شریف حدیث ته خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د الله کتاب زده کو نور ته وخیلو. نو دوی د خپل مشایخ رحمهم الله نا چې ډېر استادان یو پاغي کې ټول نلوي زمونږ مشر شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاهر نور الله مرقده دا د دوی د حدیث استادو او د قرآن حکیم استاد مو او شیخ الحدیث او شیخ القرآن مولانا سید عبدالسلام صاحب رحمه الله تعالی دام د دی خصوصی استاد او د په خصوصی شاګردانو کې خدمات د الله د دین ډېر په خپل طریقه کړي او هر موقع کې دی حق ویلي. کله را کله به ما سوچ کولو دار چا خپل سوچ وی یو ځل پکې یو قسم ویر د فلانه کار د مولې سو کسان شته زموږ فرض کفایه غاړه خلاصي. یو د دوی نمخ کې عالم وفات شو چې دغه بیانات اوري نو پته ورته لګي. مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت الله تعالی علیه د دې ملک په چا نه تړلا چې چا د قرآن او سنت شریعت خلاف کړي کداغه په خورونه خود داغه سره کړي برابر یې کړي. دویم بل الله دې په عمر کې خیر واچي. عام د کراچۍ په علماو کې ده یو زموږ د سرحد کې دا سړیو نو ګوره د علماو په سو باز خلک په فروعي مسائل او دي سيزونو کې راشي او اصولي شی پریزي. دا اصولي سړیو زما عزت مندو او یا سو خوشحال یا خفا دا خو چې کله قیامت شي نو پته بلګي. ګوره کټول دا ټول کله ولا کچا نه خفای خو چې د معاملې الله سره جوړه د معاملې صدا
معامله سمدا او کدا ټول دنیا د چا تعریفونه کوي صفاتونه کوي خود د معامله د رب العالمین سره صدا روانه دا نو دې به د خلکو په تعریفونو باندې سکي ډېر لوی خدمات کړي الله دې هغه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله دې بچو کې هغه صفات واچي چې کم صفات په شیخ کیو د ډېر عمر قرباني کړي او سوره خدمات دي د دوی او بے ځای دې نه استعمال شوه ماشاءالله اصولی طریقې سره دې شوه دې استعمال شوه دې بس موږ دعاګانې کوو چې الله دې د دوی دا مهنتونه دا خواري دا قرباني په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسي او الله د دوی غا کم خیرونه او برکات الله دوی کې چولیو ادي الله رب العزت په دې بچو کې واچي او دا کومه اداره دا د الله رب العزت قائمه دائمه ساتي او رب العالمین دې دغه شان د دین په خدمات باندې آباد ساتي مونږ تاسو له پکار دي چې دای نه پس د دې د بچو سره او د دې د دینی ادارې سره مونږ تاسو مينو کو او هغه سره خپل خلوص او اخلاص کو ځکه مدارس دینیه چې څومره دي نو دا عزتمندو زموږ استادو د ټولو مدارس دي د ټولو مدارس مبارک به موږ تاسو د خیر سوالونه کو دارنګي د هر قسمه فتنو نه داغه د پاره د بچاو